داسې ده چې د پاکستان خارجه پالیسي د بدقسمتۍ نه چې پاکستان جوړ دی او تر دې وخته دا آزاده نه شوه او دا خاص کر د امریکې پابنده پاتې ده ځکه چې برطانیې خپله مشري په دنیا کې هغه بیا شفت شو امریکې ته او موږ د امریکې مطلب د برطانیې غلامان پاتې یو او موږ د هغوی نه ازادي شتي او د هغوی د یو انتقام په بنیاد هغوی نه غواړي چې ګینې دا وطن دی بلکل داسې ترقي وکړي لکه چې حقیقي معنو کې خلک ترقي کوي هغوی وایي چې دی دومره ژوندي چې زموږ په کارېږي مطلب دی چې دومره ساه دې اخلي چې زموږ په کارېږي دا زموږ مشینونه دي نو دلته امریکا هغه ګیم کوي لکه چې تا ورته اشاره وکړه روس راغلی د روس افغانستان حکومت په خپله راغوستی امریکا راله وایي د روس خلاف چې کوم دی مطلب هغه جنګ آغاز وکړو دلته ورته ضیاءالحق په ګوتو ورالو او ضیاءالحق چې کوم دی نو ټول هغه شی ورکړو چې کومه یې غوښتو او ډالر یې ترې وشتې د هغه سره د سوشلیزم مقابله کې کیپیټالیزم مقابله نه شوه کولی د اسلام نظریه استعمال کا سره دی چې د امریکې نظریه اسلام نه وه یا به عیسایت او یا به کیپیټالیزم خو موږ ولې ریډیمیډ شی ورکړو ځکه چې دلته افغانستان کې دغه سوچ چلیدو نو ضیاءالحق پې د اسلام سوچ او فکر هغه په امریکې مفاداتو باندې خرڅ کړو او په هغې پیسې واخیستې بیا دی سره افرادي قوت نو دلته چې کوم دی نو دی دا مطلب مهاجر که د مهاجر نه چې کوم دی مجاهد که او هغه ټرین که او بیا اخیره کې چې کوم دی نو هغه طالب هم شو نو دا د دی یو پراسس و چې دا افرادي قوت یې وله ورکړو نو دا دواړه شیزونه چې یو ځای شو نو افغانستان یې ډسټرب افغانستان یې چې ډسټرب کړو د هغې چې کوم جنګ و هغه د روس خلاف و خو تباه پکې د دې خوا پښتانو دا خوا پښتانو ځکه چې د دې پښتونخوا نه تیاری کېدو او په هغه پښتونخوا ګزار کېدو د افغانستان دننه پښتانو د دې پښتانه لہذا 40 کاله موږ په دې کې دل شو په پردي جنګ کې د روس په جنګ کې چې روس ختمو روس یو خپل مطلب چې ټول ولیدو چې د روس انجام څه شو اوس چې داسې دي روس چې خپل ځای ته ورسېدو امریکا ډېره په ارامه شوه افغانستان یې چاته پرېښو هغه چاته یې پرېښو چې دی مطلب دلته د روس خلاف جنګول طالب هغه طالب دومره خودسره شو چې دی وی په موږ حمله وکړه ګوره د طالب تعلیم ختم د ښځو تعلیم ختم مطلب ډاکټر وجنه انجینیر وجنه خو په نوم یې ښځه چې کوم دی بس وجنه بل کار مه کوه خو چې څه کار کوي دا یو بانه ده چې دا بې پردګي ده دا دغه ده په معاشره کې یو دهشت پیلاول د افغانستان نوم بدلول د افغانستان د ریډیو نوم بدلول ترانه بدلول او په ثقافت کې غنونه لګول لکه د کاڼي زمانې ته افغانستان بوتلو په دې امریکا خوشحاله وه خو چې کله د ټوین ټاور واقع شوه نو هغه وایي چې دا خو زموږ مفاداتو ته نقصان ورسېدو نو د ټوین ټاور باندې ډېر سوالونه دي خو امریکا راله امریکا به نفس نفیس راله او هغه وایي چې دا چونکې توره بوره کې دی او تباه که نو بیا یو دوه خبرې درې وکړي چې دلته به دهشتګردي ختموم طالب دهشتګرد دی تر دې وخته نو امریکا دلته یو ټن وایشتو او هغه وایي چې دا مطلب دهشتګرد دی دا مطلب مجاهد او طالب نه دی لہذا دا به زه ختموم افغانستان حکومت په مضبوطوم او دلته به چې کوم دی آرمي مضبوطوم او مضبوط افغانستان د ریجن د امن ضامن دی دا غټې خبرو کې دې دوران کې موږ وایو چې او پاکستان افغانستان ته چې ټول عمر څوک راغلی تباه کړی دی که امریکا نن راغلی ده په خپله خوښه او د هر څه وکړه دا به هم ښه خبرې مطلب څه بدیت یې نشته چې تباه یې خو راغلی دی خو یې وکړه خو دې نه پس دا نه چې دی ځي او بیا طالب ته پرېږدي خو اکه وشو چې د کمې خبرې یاره وه مطلب چې دی په بېایمانۍ راغلی د دې مطلب دا چې هغه د روس خلاف جنګ دا د چین خلاف جنګ بنیادي طور او دا ورته هغه میدان تیاری چې د افغانستان او زمونږ به میداني او دې کې به بقایه چې کوم دی نو مونږ سوځو نو په دې بنیاد باندې د پاکستان خارجه پالیسي ناکامترین پالیسي ده چې تیر ځل د امریکې په مفاداتو کې د روس خلاف مونږ مړه کړو او پاکستان یې تباه کړو دی ډالر یې وشتې خو د پاکستان ایمیج په دنیا کې داسې دی لکه زرخرید غلام یا اجرتي قاتل دا مطلب دا ایمیج چې کوم دی دا په زرګونو کالو کې مطلب چې نه ټیک کېږي او خلک په موږ اعتبار نه کوي او دغه رنګ د اوسنۍ چې مطلب د چین خلاف به
د یو جنگ کوي هغه آغاز هم کړی دی په کوهستان کې چې کوم دی نو چینیانو باندې اټیک وشو او پکې مړه شو او په سینکیان کې چې کوم دی د یو کار شروع کوي چې ګینې چین به ډسټرب وساتي دا یو ډېره لوی ایشو ده خو اوس چې موږ مرو نو دا به د پاکستان د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د امریکې په مفاداتو دپاره د چین خلاف مرو اوس سړی سوچ کوي چې زموږ د دې حکمرانانو عقل به کله راځي دا پاکستان مات شو د عقل رانلو اکثریت زموږ نه جدا شو عقل رانلو مونږ یو دهشتګردۍ نه تیر شو دلته په دنیا خلک چې کوم دی تباه شو د دوی بیا عقل نه راځي او دوی هغه خپله پینتره چلی نو دا وخت خو د دې خبره ډېر امکان شته چې دا حالت دې ته ورسي چې خلک وایي چې یاره د دې نه خو اړو په بله خبره خلاصې نشته خو چې څنګه بنګلادیش ته خلاص شو دغه یو لار ده چې سړی به ته خلاصېږي لکه دا خبره په بلوچستان کې خلک اوس سوچ کوي او دوی وایي چې دا ولې کوي دا خبره سند کې سوچ دی دا خبره په پښتنو کې سوچ دی چې بی مونږ آرام ته ولې نه پرېږدی ژوند ته ولې نه پرېږدی نو دا عوامي نشل پارټۍ وخت په وخت دا خبرې په ګوته کړي دي کله چې روس رالو باچا خان خبره وکړه ولی خان خبره وکړه باچا خان ورته وویل چې دا مطلب دی چې د کفر اسلام جنگ نه دا فساد دی دوی وویل چې دا خو کافر دی دا خو دې ټول وي نن آرمي چیف په خپله وایي دا فساد دی یو مولا پلار کې جرت نشته چې هغه وایي چې ګینې دا آرمي چیف کافر دی لکه باچا خان چې د قوم خدمت کړی په قوم مینو د هغه چې دا خبره وکړه نو هغه کافر و خو چې نن زموږ آرمي چیف کوي نو هغه مسلمان دی او ټیک دی دا د مفاداتو خبرې وې ځکه نن ډېره کلو خبره کېږي بیا ولی خان یو خبره وکړه چې دا د روس او امریکې جنگ دی لکه د سنډاګانو جنگ دی چندخان پکې دل کېږي د دې منځ ته مه ورځئ ټولې دنیا وکته امریکا مطلب روس چې لاړو امریکا راله ولی خان ټیک وي باچا خان خبره ټیک شوه د ولی خان خبره ټیک شوه اسفندیار خان یو خبره کوله چې تاسو وزیرستان او په مومندو په یو سر بل سر اوري منځ کې به ټول خلک سوځي نن اسفندیار خان او د هغه ملګري د افغانستان په دې ایشو باندې یو سوچ کوي نظر لري دا مونږ تاسو ملګرو ته شیر کوو چې یو دهشتګرد دلته بیا منظم شو ستاسو په طرفونو اکه رنګ منظم شو چې څنګه پخوا او چې چېرته چېرته زاړه ورته میلاویږي زاړه راغونډ کړي دي او چې کم پکې نشته دی د هغې په ځای نور خلک چې کم دی نو هغه میدان ته راځي او د هغې دپاره خطرناکه خبره دا ده چې وایي که افغانستان کې طالبان راشي لکه چې د امریکې او د پاکستان خوښ دی چې راشي نو قطعی رالل نو دلته به وایي طالب مضبوط شي نو زه نه پوهېږم چې دا طالب به دلته چا دپاره مضبوطېږي تاسو په خپله په دې خبره پوهېږئ دا به د هغه چا دپاره مضبوطېږي چې به حکومت ته به وایي چې امن راوله دهشتګردي به نه کوئ مداخلت به نه کوئ نو دا به زموږ دپاره غیر چاپېره دا سامان پروت او څوک به ټارګټ کلینګ کېږي او څوک به مطلب په څه کېږي څه کېږي مونږ ورته وایو چې د دې سیده ساده حل دی جنگ د مسئلې حل نه دی امن د مسئلې حل دی امن په مذاکراتو راځي امریکې په مذاکراتو کې ټګي وکړه قطر ته لاړو هلته چې کوم دی د افغانستان حکومت را نه غوښتو او طالب سره مذاکرات وکړه دوی زه به طالب ختموم دهشتګرد دی سره مذاکرات وکړه حکومت په مضبوطوم هغه سره مذاکرات ونه کړه امریکا اکسپوز شو د هغې شکل ښکاره شو چې د هغې اصلي ګیم سو هغه اوس یو نوې خبره کوي هغه داسې کوي چې دلته به داعش شي او طالب به د داعش خلاف جنګېږي دا یو نوې مساله ده لکه د دې دپاره به اوس مطلب چې یو بل جنګ تیاریږي نو مونږ وایو چې مذاکرات دې وشي او امریکا دې هم سپورټ کوي او په خصوصي توګه پاکستان د دې پکې اثرات زیات دي بیا دې چې کوم دی نو روس چین او ترکی او ایران او که داسې نی ګرانو ملګرو نو زه دا خبره په دې ختموم چې که چېرته دا خطرناک صورتحال موجود وي او په دې مذاکراتو کې د امن لار شته او دی نه خپلی نو د دې مطلب چې جنګ ته دی تیار دی نو دا چې جنګ کوي دا ټول ما چې نومونه وشته سوپر پاور خو دی ایټمي پاور خو ټول دي چې جنګ کوي دا به ایټمي جنګ دی ایټمي جنګ چې وي نو دا علمي جنګ دی دا مطلب تړ وړوار دی درېم علمي جنګ دی اوس چې په دې خاوره باندې هسې جنګ و دهشتګردي وه خو سړی به شهید شو موږ به ښخ کو دا به داسې جنګ چې شهیدان به وي ښخولو والا بیا څوک ني
یو دومره خطرناک شکل ته زمونږ دا ټوله علاقه مخامخ کیږي. لہذا عوامي نېشنل پارټۍ په دې وخت مونږه حکومت پاکستان ته وایو چې ستا آزاده خارجه پالیسي پکار ده، غیر جانبدار پالیسي پکار ده او د پاکستان آزاده پالیسي د پاکستان په مفادو کې پکار ده، نه چې د امریکې یا د بل سوپر پاور.